خبره کوم ابز مې یو کلیپ وکړو ډیر زیات خفه شوم په دې باندې لکه وګورئ ابو دغه طوفان اقصا غ مارچ شو کنه یو نوجوان الله دې ته هدایت نصیب کړي زمونږ بچی دی زمونږ ورور دی زړه نه مو مطلب نه بد دعا کیږي خو خفه کیږو به نو هغه په خپل هغه ویډیو شیر کړی دا وی یو سپی راغلیو غپېدو او څه ورته لاندې څه سپي راغلیو او هغوی ورته مطلب لکه نارې والې حالانکه په سټیج باندې څوک ناست علما لاندې کثرت پکې د چو د علماو هغه څه ویلي قال النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر قرآن او حدیث څه ویلي غپېدل او چې د عالم چې د پیغمبر وارث هغه ته سپي ویلي او چې کوم لاندې راغلیو هغه ته سپي ویلي نو مطلب لکه داسې شو وای دا بچی به زما جهاد وکړي دا زما رور دی به جهاد وکړي دا زما بچی به جومات ته راشي دی به زما په خبر باندې اعتماد وکړي تاسو شو وای چې کله تاسو زما په خبر باندې اعتماد پاتې نشو کنه او تاسو ته مالکه د جهاد ټیم دی راځي لکه جهاد فرض شو چې برزو تاسو ما سره ځئ تاسو زما په خبر اعتماد نشته نو تاسو زما چې به مطلب لکه دا حرام دي دا مکوي تاسو زما په خبره اعتماد نشته تاسو به دا حرام نه سم نشي دا چې کله تاسو ما سره مینه وي تاسو ما سره محبت وي تاسو په ما باندې اعتماد وي تاسو به زما خبره مانی او چې کله تاسو ما سره مینه نشته محبت نشته اعتماد نشته تاسو به زما څخه خبره مانی او چې کله مونږ او تاسو یو بل نه لري کو کنه نو قسم دی بابا مثال کې تو پر همدغه حالت زموږ تاسو می کوم چې نن د فلسطین دی او نن چې کوم بیا د کشي عزتمندو موجوده دور دا د فتنو دور دی او دیته شر القرون ویلی دی شر القرون یو د خیر القرون زمانہ وا کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام تابعین تبع تابعین او یو زمونږ استادو موجوده وخت چې کم دور سره زمونږ مخ دی او کم حالت په موږ تاسو باندې رااله او کم زمانہ په موږ تاسو باندې رااله دا د شر القرون زمانہ ده ځکه چې دلته د دین او د بی دینه پہچان خلقونه الله اوچت کو یعنی مسلمان چې د خلقو د پاره د هدایت یو ذریعہ وا او دا د هدایت والا امتو وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أمة وسطا أمة واسطو د تعریف قرآن پاک کې الله په امت واسطه باندې کړی دی امت معتدل د يهود نصارا د تفرید او د افراط چې غیخ کار شول یعنی باوجود د 70,000 انبیاء باوجود د تورات انجیل زبور او د دومره عظیم الشان پیغمبرانو د موسی علیه السلام داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام د دومره عظیم الشان کتابونو باوجود هغه امتونه شول یعنی هغه امتونه هغه گمراه شول هغه کې د حق او د باطل هغه فرق پاتې نشو نو دا امت الله امت واسطه رو لګلو معتدل عقید د دومره هر څه باوجود په افراط او تفرید کې اخته شول چا عزیر علیہ السلام د الله زوی وګڼلو نو چا ویل عیسی علیہ السلام د الله زوی دی چا ویل عیسی علیہ السلام د بعینه الله دی د انسان په شکل راکو شوی دی او چا به ثالث و ثلاثه ویلې نو د دې امت چې الله کوم تعریف کو دی په امت واسطه باندې کو امت معتدل چې دی به د افراط او د تفرید نه خالی وي لیکن نن دی امت سره داسې معاملو شو چې په دې امت کې د حق او د باطل د فرق کولو هغه صلاحیت امت کې ختم شو د دین او د بی دینه هغه پہچان امت نه شو چت شو کم چې خلکو ته د لارې خودلې د پاره راغلیو هغه امت نن په خپل به لارې شو کم چې نور له بیدارولو د پاره راغلیو نن هغه امت په خپل ود شو نن چې د نور د پاره د هدایت سبب او ذریعہ امت نن هغه امت بخبله ان الله پیغمبر خدای د وجو فرمایل چې سبب شي ان داسې ان قریب یو زمانہ را روانه ده چې دین ته به خلک بی دینی وي او بی دینه ته به خلک دین وي ان دا ډیره غټه خبره ده ما عزت مندو که زه داسې ووایم کنه
چې لکه یو انسان نی لکه تاسو خپل فیصله وکړئ، زه به خپل متعلق فیصله وکړم، تاسو خپل متعلق فیصله وکړئ. چې یو انسان شپې ته ورځ وایي او ورځ ته شپه وایي، د ده باره کې ستاسو څه خیال دی؟ چې یو انسان شپې ته ورځ وایي دا ورځ ده، او چې ورځ یې نه وایي دا شپه ده، نو ده ته په عام معاشره کې خلک به څه وایي؟ قمقل به ورته وایي، احمق به ورته وایي، لیونی به ورته وایي. همدارنګ چې کله امت کې نن امت نه دا صلاحیت اوچت شو، دا عقل او شعور تینا الله واغستو، او د الله جل شانه په اغستلو کې چې الله جل شانه سو کې د انسان نه خپل یو نعمت اوچت کی، نو دینه بل لوی نعمت نشته چې الله جل شانه انسان لدا کم عقل او شعور او د حق د پیژنګلو چې انسان کې الله کم صلاحیت اچولې دي، د دین لوی انعام او احسان په بندگانو کې یعنی د الله جل شانه یعنی دا نشته چې انسان له الله عقل شعور ورکی دکې د حق د پیژنګلو ماده واچي. او دا مضمون قرآن پاک ذکر کوي، فمن يرد الله ان يشرح صدره للاسلام ان يهديه يشرح صدره للاسلام، یعنی چا سره چې الله پاک د هدایت ارادو کی چې د ان يهديه الله دی انسان د هدایتو کی، نو یشرح صدره للاسلام، الله وی د سینه مونږ د اسلام د پاره کولو. د دې په تفسیر کې حضرات صاحب کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي، یا رسول الله د دې سینه کولاولو څه معنی ده؟ څه مطلب دی چې الله پاک سینه کولو کې د اسلام د پاره؟ د دې موږ د څنګه پته لګي؟ د دې علامت څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی الله پاک د انسان په زړه کې یعنی څه کی دي داسې یو رڼا واچي، رڼا چې په هغه رڼا باندې دی حق پیژني او حق قبلی، حق پیژني او حق قبلی. نو تاسو کوئی شي چې د بزړه کې الله د اسلام رڼا چولې ده، یا سره د دې علامت سوي مونږ ته وسنګ بدلږي چې د دې انسان بزړه کې الله رڼا چولې ده، قرآن نه دا چولې. نو د الله پیغمبر د درې خبرې وکي، وی کله وی چې د دسي د ټول ذهن سوچ د ټول خیالات چې دا وی دا اخرت طرف دی. د اولنی علامت ورته وکړو، او دویم علامت چې دی د دنیاوی لذاتو او د نفسانی خواهشاتو نه تختی، دې یریږي د خپل لذات او خواهشاتو نه، او د مرګ نه مخکې دې د مرګ لپاره تیاری کوي. نو دا درې خبرې چې بچا کی، نو پیښه چې د بزړه کې الله د اسلام رڼا چولې ده، او هغه رڼا الله د بزړه کې چولې ده چې دې باغی باندې حق پیژني او حق قبلی. اوس ګوره چا کې چې دا درې خبرې دي، پیښه د بزړه کې هغه رڼا شته د حق د پیژنګلو او د حق د قبلولو. او که چا په ژوند کې دا درې خبرې نشته، د بزړه کې هغه رڼا نشته، او چې کله رڼا نشته نو دې به بیا حق سو پیژني، دې خو بیا نفسانی خواهشاتو پسې رواني، دې خو بیا باطل پسې رواني، دې خو بیا دروغ پسې رواني. د دجال ډله به ولې سیوي، د دجال لښکرې به ولې ډېرې وي، د دجال اتباع کوونکي به ولې ډېر وي، او د دجال د مقابلې خلک به ولې لګي. تاسو ګورئ، تاسو دا ټول روایت وګورئ، تاسو پوره خلاصو ګورئ، تاسو د دې پوره نچوړ وګورئ، تاسو د دې پوره حالات وګورئ. صرف او صرف یو خبر و مخې ته راځي چې حب الدنیا و کراهیت الموت، د دنیا محبت او د مرګ نه کرکه. ولې دجال سره مزیدي، دجال سره د دجال په لښکر کې حدیث پاک را دي، د دجال په لښکر کې با کثرت شي وي، نو دا به د ښځو وي، او چېرته چې مطلب اخري زمانه کې ښځه به قبله شي او مال به ایمان شي. یعنی مطلب یعنی څه شوې د دجال په لښکر کې به کثرت دا د ښځو وي، خلک به ښځو پسې وي، هلته به ځي هغه د دجال لښکرې وي، هلته ولې هلته ښځې دي، هلته شراب به ملاویږي، هلته به وسایل ملاویږي، هلته به امداد ملاویږي، هلته به ملکی وسایل به وي، هلته به نوکرې وي، هلته به ظاهري پړک پړک وي. او د دجال مخالف خلک په لږ ولي، دلته دی کې قید دی، قربانی ده، شهادتونه دي، لوګي تند فقر و فاقی دي، جیلونه دي، قیدونه دي، او ظاهري دنیاوي ذلتونه دي، او د پوره دنیا د مخ اړول دي، او د چا امداد مدد په ناراضي دلته پکې دا دي.
د وحی الله پیغمبرو فرمایل وای دجال سره به جنت هم وي او جهنم به وي. دجال سره به څه وي؟ دجالی دور شروع دي زما عزتمندو. دې د وای تاسو د دې مطابق چې دجالی دور ابتدا شوی د چې موږ تاسو یعنی هغه پہچان را کی راشي، موږ تاسو حق او باطل پیژنو. د الله پیغمبر فرمایل دجال سره جنت هم دی، دجال سره جهنم هم دی. وای تاسو د دجال په جهنم باندې ورځئ. د دجال په څه باندې ورځئ؟ د دجال په جهنم باندې ورځئ. د دجال بٹن ہوا کنه صحیح پوه شوئ؟ نو د الله پیغمبرو فرمایي تاسو د دجال په جهنم باندې ورځئ. د دجال په جهنم کې دنه جنت دی. جهنم نه څه مراد؟ مخالفتیا. یعنی تاسو به د دجال په مخالفتیا باندې ورځئ. د دجال په مخالفتیا کې که لاړې شهید شوې یا مطلب لکه تکلیفونه دې برداشت کړ، الله جل شانه په دې باندې وعده دا د جنت کړې ده. او د دجال په جنت کې دنه څه دي؟ جهنم پروت دی. لکه وګورئ دا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دا دنیا د کافر دپاره جنت دی، مسلمان دپاره دا قیدخانه ده. اینو وګورئ دا کافر څومره خوشحاله زندگی تیروي، لیکن دا څه دی؟ د هغې دپاره دا جنت دی. نو داسې د دجال جنت کې دنه جهنم پروت دی. د دجال په جنت کې مزیدی خوشحالی ده، عیش و عشرت دی، تازگی ده. حتی تر دې چې کومې علاقو والا د دجال اتباع کوي، هغه علاقو کې به فصلونه به آباد وي، هلته به څه وي؟ بارانونه په وخت باندې کېږي، هلته به د څاروو په تیینو کې به پی به وي، هلته به وسایل وي، هلته به اسباب وي، هلته به نوکرې وي. خو ورسره هلته شرک وي، هلته به د نبي اسلام د نبوت نه انکار وي، هلته به د قرآن نه انکار وي، هلته به مطلب لکه څه وي؟ هلته به بت پرستی وي، هلته به بیا شرک وي، هلته به بیا بغاوت وي. او تاسو ګورئ دجال چې راځي که نه دجال، نو دجال به هغه به اول چې راځي که نه اول د هغه دوه رخه دي، دوه لکه څنګه زما د دې لاس دوه مخه دي. د هغه یو طرف نرم دی، نرم، او بل طرف یې سخت دی. هغه به ظاهري اعتبار سره په وسایلو سره راځي، په نوکرو سره به راځي، په خوشحالو سره به راځي. او زموږ خلک خو دې ته خوشحالېږي، زموږ خلک خو په یو سرمر باندې ایمان هم بېلي. یعنې څه کوي؟ دا خلک دې طرف ته روان دي. نو دجال چې راځي نو دې به اول دعوه چې کوي نو دې به د امام مهدي چې زه امام مهدي ما ګوره د اسلام په جامه کې بدل راځي. حالانکه د هغه د شکل نه به تاسو هغه پېژنئ. د الله پیغمبرو فرمایي چې هغه څه دی؟ د هغه دا مسیح دجال به د دې د وجې چې د هغه دا یو سترګه او دا یو روزه مسحه ده، لکه څنګه ما په دې سترګو روزه لاس کې هو که نه چې نه ښکاري، داسې د هغه دا یو طرف د هغه داسې دی، او دا بل سترګې دی د انګور په شانتې راوتې ده، او زفرتون غلیظتون. د هغه دلته داسې دا چې کومه سترګې د انګور په شانتې ده، دلته به هم داسې هغه سترګې دلته بعض اوقات هغه غوټه شانتې راوتي، بدنما انسان ښکاري، بدرنګ، او په تندي باندې به کافاره لیکلي کافر. لیکن دجال هم د دجل نه دی، او دجل دوکې ته وایي به یو څه او کوي به بل څه. خبرې به ډېرې د سهولت او د آرامي. لکه تاسو ګورئ نن دنیا کې د یهود نصارا ته تاسو ګورئ، د یهود نصارا ته وګورئ، د یو پیشو دپاره هغې دوه کورونه غورځولي وو. یو پیشو د دوه کورونو په دیوال مس کې لاندې پرېوتې وه، د هغې څه صورت نو هغې ول هغه دواړه کورونه وغورځولو، په هغه یو پیشو یې څه کړه، هغه یې روغتله او پوره دنیا ته یې وکړل موږ دومره پرامن خلک یو، دومره مطلب لکه چې موږ ځناور له دومره حیثیت ورکړی دی. یعنې وګورئ د حقوقو نارې څوک لګوي؟ د حقوقو نارې څوک لګوي؟ افغانستان کې د ښځو په نوکرو باندې چې کله پابندي ولګي د پوره دنیا راوچته شوه، او دا ظلم دی، او دا د ښځو حقوق تاسو تلف کړو، دا تاسو په ښځو ظلم کوئ. یعنې که چېرته مطلب د دې په انګریزانو کې دې کفارو کې چېرته مطلب لکه په دې کې څه مسلو شي که نه ټوله دنیا راوچته شي، دې ظاهري د حقوقو خبرې کوي، کوم ځای کې سیلاب راشي په کروڑونو ربونو روپو وله ورکوي، یعنې دې ظاهري خبرې کوي. لیکن نن تاسو ګورئ دې د بل مخ وګورئ که نه چې نن اسرائیل په فلسطین کې ظلم شروع کړی دی. ټولو نه اول هغه امریکا چې د پوره دنیا د انسانانو د حقوقو
پاسداری کوي او د پوره دنیا د انسانیت څخه چې د زناورو پورې تر حقوقو له هغې څه ورکوي کروڑونو اربونو روپۍ به لګوي نن راله اسرائیل سره کلکه ولاړه ده او اسرائیل سره امداد هم کوي مدد هم کوي او هغه سمندري بیړۍ هم راوستې ده او هر قسمه تسلیم وله ورکوي چې مطلب دې ته اوس دا ظلم نه ښکاري دا 1100 پورې د واړو ماشومان د چا خپې نشته د چا لاسونه نشته د چا نه دماغ راوتی دي د دې 1100 ماشومانو میندې به دردېدلې که به نه دردېدلې د دې پلاران به دردېدلې که به نه دردېدلې 4,000 پورې د عربونو روپو د هغې د پوره زندګۍ سرمایې وله تباه و برباد کړي داسې بمباري یې پرې وکړه چې اسلام کې او په کفر کې د دنیا په یو مذهب او په یو مسلک او په یو ملک ته دا اجازت نشته چې کله د دې یو ملک سره جګړه وي دې د هغې په عوامي علاقه باندې کوم ځای کې چې خلک اوسېږي چې هغې کې هسپتالونه دي سکولونه دي هغې کې نور مطلب لکه عوام الناس اوسېږي هغې کې د بمبارۍ اجازت نشته او د دې څه کار دی نن د امریکې چې ورته شاته ولاړه ده دا اسرائیل د فلسطین په آبادیانو باندې لګیا دي بمباري کوي حالانکه اوسه پورې ولا چې چا سره جنګ دی هغې ولا اوسه پورې یو هم نه دي شهید کړی که مطلب حماس ورته مقابله کې ولاړ دی یا ورته لبنان په مقابله کې ولاړ دی د هغې اوسه پورې یو مجاهد هم نه دي شهید کړی او څوک ولي عوام ولولي دا د دې هغه تور مخ دی چې دا د یو پیشو دپاره په 2 پوره راسپړي او چې پیشو ته نه صحیح روځي لیکن دا په زرګونو مسلمانان چې قتل کړل نن چاته حقوقو مسله نه ښکاري حالانکه دا یهود نصارا دا نن یو ځای شوي دي قرآن وایي تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا دا به تاسو ته یو ځای ښکاري چې دا یو ځای دي لیکن د دې زړونه جدا جدا دي په یهود او نصارا کې خو د پیغمبر د قتل اختلاف دی مونږ سره خو مطلب د مذهب اختلاف دی مونږ سره خو د بني اسماعیلو او د بني اسرائیلو اختلاف دی د یهودو لیکن د دې عیسایانو یهودیانو په خپل منځ کې د قتل اختلاف دی د قتل دشمنی ده عیسایان وی زمون پیغمبر عیسی علیه السلام یهودو پانسی کړی دی یهودو قتل کړی دی د پیغمبر اختلاف دی پکې لیکن نن مسلمان ته څه شول نن مسلمان ته یو شوي دي کل کر امریکا پوره دنیا چیلنج کوي راشه مطلب امداد وکړي مدد وکړي بلکې دومره بې حیا دي چې سعودي ته وایي تاسو زموږ امداد وکړئ چې موږ دله څه وکړو یعنې مسلمان ملکه ته راوچت شه زما امداد مدد وکړه چې موږ دله بل مسلمان دې دله ختم نن موږ اسلامي ملکونه مسلمانان ګورئ که نه ګورئ د مسلمانانو څه حالت دی حالانکه ګورئ په دنیا کې زیاتر وسایلو والا چې دي نو هغه د اسلامي ملکونه دي سعودي دی اوس تیل بند کړي په امریکا باندې د امریکې والا به خیر غونډوي که امریکا نن بدماشي کوي یا د اسرائیل مدد کوي یا د هغې هغه سمندري بیړۍ را روانه ده دا د سعودي په تیلو باندې را روانه ده بس هغې داسې عیاش او داسې وسایل او داسې ګیر کړل لکه زموږ پاکستان وګورئ تاسو ګورئ د څه شي کمې دی ورسره دې یو فوجي نه ورلېږي صرف عوام الناس کې یو اعلان وکړي که نه وایي چې کم خلک هغه دي چې په سرونو باندې کفنونه وتړي او ځان پورې بمونه وتړي او ورشي په دې اسرائیل چې د نه د خپل مسلمانانو دغه تورسرو چې د هغې عزتونه تار شول هغه ماشومان چې مړو میندو ته سر ته ولاړ دي جړاګانې کوي هغه میندې چې 15 بچي ورته مړه پراته دي په وینو کې لت پت پراته دي چې دغه میندو تپوس وکړي والله بالله ثم الله پاکستان نیم عوام به دې دپاره تیاري تاسو خپل مطلب یو مشین ولا ما ورکوي صرف لار ولا ورکه الحمدلله دغه مسلمانانو ته دینی غیرت او دینی جذبه شته لیکن سبق اسلامي ملکونو والا چې د انډونیشیا ملیشیا والے دا عربونو مسلمانان دي لیکن نن دومره تبو کړي دي دومره په قرضو کې گیر کړي دي دومره مثال کې تور پر دومره معاهدې وسره کړي دي چې دا اسلامي ملکونه داسې غلي ناست دي که نه چې باقاعده کل کرچاته ووایي چې زه دې په دې ګاونډي باندې ورځم ورته به امداد مدد نه کوي څومره د افسوس خبره ده حالانکه دومره ذهن کې یاد ساتئ دا ذمواري ده قرآن پاک دومره سخت لهجه چې ذکر کړې ده که نه خطبه کې چې کوم آیت مبارکه وویلو دلته ګوره الله جل شانه دومره سخت لفظ ذکر کړی دی ما لکم وما لکم او څه چل شوی دی په تاسو باندې لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو به د الله په لار کې جنګ نه کوئ څه چل شوی دی په تاسو باندې حالانکه وګورئ دا الفاظ کوم ځای کې استعمالیږي دا چې کله د حد درجې نافرمانی کېږي دا چې کله د حد درجې ګستاخي کېږي دا چې کله د حد درجې یعنی بغاوت کېږي
دا چې کله حد درجه انسان نافرمان شي نو دا الفاظ استعمالي پلار بچی ته وي پتا سجل شوی چې زموږ خبره نه مانی پتا سجل شوی چې زموږ خبره ورځي یعنی عام ګوره عام خبره ته زموږ خبره ولې نه مانی دا زموږ خبره ومنه دا زموږ خبره ضرور ومنه لیکن کله چې خبره سخت وي څه ورته وي پتا سو باندې سجل شوی دی چې تاسو زموږ خبره نه مانی دسه الله پاک وما لكم پتا سو باندې سجل شوی دی لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو به الله په لار کې جنگ نه کوئ والمستضعفین من الرجال اغه ضعیفان سړي والنساء او غخذي والولدان الذين او اغه معشومان ان يغسوي يقولون وي ربنا اي رب زمونږه اخرجنا وبسمونږه من هذه القريه الظالم اهلها چې دا اوسیدون کې د دې چې کوم دي دا ظالمان دي وجعل لنا من لدنك وليا الله وګرځو زمونږه په رسوک مددگار سوک دوست وجعل لنا من لدنك نصيرا او الله وګرځو زمونږه په رسوک امدادي اے الله دا د مکی هغه خلک چې مشرکانو په ظلم کولو ظلم دلته الله اني د مدینی خلکو ته وای وما لكم حالکه د آیات په یو خاص موقع باندې دي قیامت پورې مطلب لکه سدي دا حکم دی چې کم ځای کې په یو مسلمان خطه کې په مسلمانانو باندې ظلم کیږي د پوره دنیا په مسلمانانو باندې جهاد فرض شي دا قرآن دا موږ تاسو له تعلیم راکړي چې د یو مسلمان دا کافر قید کړي یا یو مسلمان دا کافر قتل کو د پوره دنیا په مسلمانانو باندې جهاد فرض شي تاسو ګوره سوره فتح راوړل سوره فتح راوړل الله جل شانه تعریف کوي حالانکه الله ته پته وا چې عثمان رضی الله شهید نه دي صلح حدیبیه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله لیکلی دي مکی والا خلکو د پاره چې تاسو ورته چې مونږ جنگ له نیو راغلي مونږ عمره کوو او واپس د مکی نه مونږ وځو افاق ورشبه چې عثمان رضی الله عنه شهید شو عثمان رضی الله عنه شهید شو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سور لسوا دا ټیم د پوره دنیا د مسلمانانو تعداد چې دي نو هغه سور لسوا دي ځکه په دغه میدان کې نبی اسلام سره دغه سور لسوا صحابه دي نبی اسلام سور لس په سور لسوا نه یو نه به تخلی سور لسوا کسانو نه سکی د الله پیغمبر به تخلی د عثمان رضی الله عنه د قصاص لپاره یو مسلمان قتل شو د پوره دنیا مسلمانانو نه د الله پیغمبر سکی هغه قتل نه دی صرف افواده لیکن د الله پیغمبر سوګو یعنی هغه د الله پیغمبر بیت واغستو الله د بیت تعریف په قران پاک کې وکړو لقد رضي الله عن المؤمنين اے الله جل شانه شو سوره فتح کې وی الله راضي شو د مؤمنانو نه الله راضي شو د مؤمنانو نه کم وخت چې وی تاسو بولو یعنی دی تاسو را بیت کولو ید الله فوق ایدیهم او د ټول لاسونو د پاسه د چا لاسو د الله لاسو یعنی کله چې مطلب د یو مسلمان د تپوس لپاره مسلمانان راجم شي الذي مسلمانانو سره د الله امداد راځي ید الله فوق ایدیهم یعنی الله پاک نبی اسلام ته فرمای په دې سوره فتح کې چې کله دې څه بولو یعنی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله اے پیغمبر کله چې دې تاسو سره بیعت کولو چې د عثمان رضی الله عنه قصاص پاخلو دا تاسو ستا په لاس کې لاس خستل اے پیغمبر دا لاس دی چا سره کې خو یبایعون الله دا دی الله له په لاس کې لاس ورکو او بیا چې کله تاسو ټول لاسونه یو ځای شول ید الله فوق ایدیهم اے محمد رسول الله اے صحابو تاسو چې کله زما د یو مسلمان بنده د قصاص لپاره تاسو خپل سور لسو لاسونه د پیغمبر په لاس کې ورکړل نو دومره ذهن کې ساتي تاسو د ټول د لاسونو د پاسه زما لاس دی جمله باندې ځان په دې زمایت مونږ د الله قران درته سورې فتح را ید الله فوق ایدیهم دا الله لاس دا د دې په لاسونو باندې ان الله امداد دا الله مدد دا الله طرفنا ان څه شي
هغه سکینه او د الله جل شانه طرف نه 100% امداد مدد چې دی نو هغه په څه باندې دی چې کله مسلمانان رايوځي شي د یو مسلمان تاسو لپاره نو الله پاک څه فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت شجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا الله دومره وادیو کې پدی باندې چې دغه مسلمانانو دغه بیت د برکته چې دی په دغه سخت وخت د الله د پیغمبر په لاس باندې بیت وکړو یعنی دا د مسلمانانو تعداد چې دی نو دا څه دی دا د 1400 دی یا 1500 دی او د دینه پس د دینه 2 کال پس د مسلمانانو تعداد فتح مکه کې 10000 دی او ورپسې 2 کال پس په حجۃ الوداع کې د مسلمانانو تعداد 1,24,000 دی یعنی کله چې مسلمانان متحد شي دی سره د الله امداد مدد شي یا خو د مسلمانانو تعداد 1400 او یا 1,24,000 په څلور کالو کې دلته الله سخت لهجه ذکر کړی دا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تاسو ولې نه جنگيږئ دا الله په لار کې والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان چې هغه ضعیفان سړي او ضعیفان خزي او هغه معشومان الله ته فریاد کوي نن د فلسطین خلک چا ته فریاد کوي هغه یعنی هغه میندې چې 15 بچي وته مړ پراته دي او یو بچي په نمبر کولای د کفن د لپاره کپڑے نشته د علاج د لپاره دارو نشته سرکه په لګي سرکه او دا غیر چاپیره ټول اسلامي دنیا دا غل ناشته دا आवाज نشي لګولې امداد امریکا کل کر ان څنګه دعوت ورکړي پوره دنیا کوفي دنیا له چرشه د اسرایلو امدادو کې مونږ هم د سره ولاړو زموږ جازون هم د سره دي زموږ فوج هم د سره دي زموږ اسلحه هم د سره دي هر څه د سره دي مونږ سيو حالان وګوره چرته د اسرایلو وزیر چرته د اسرایلو سفر نه دی کړي لیکن نن چې د اسرایل د فلسطین مینه ته نه فورن څه کولو جنگي حالت کې راغی ملک راغلي دي او زموږ اسلامي ملکونو بچان فلسطین ته ورته په غټه خبره ده په خپل ملک کې څه نشي ویلي ها اصل خبره ده چې دا به مخکې ما چې دا روایت په ما کتل دا به زما سمجھ کې نه راتلی د امام مهدي چې راشي او ان شاء الله قریب راتلونکی دی 2023 نه پس دا د امام مهدي د راتلو زمانه ده نو د امام مهدي ابتدایي مرګري چینه به وو کسانی اب وو عالمانی دی به مجبوره کی بیت تا نو دې سره به تقریبا دغه 300 پورې کسانی او چې بیا ډیر زور شي دغه 15000 پورې سره به د سره کسانی نو ما به چې کله دا سوچ کولو دا ما یو وکیل ته ویل دا روایت نو ما دا ویل یار 28 کروڑ هم پاکستان کې یو دا افغانستان د مسلمانانو ډک دی د انډونیشیا ملیشیا د مسلمانانو ډک ده انډیا کې 28 کروڑ مسلمانان دي اخو افریقي 3 بر اعظم مسلمانان دي دغه مطلب شام تراشه مصر تراشه اردن تراشه یمن تراشه یعنی مطلب لیبیا تراشه لبنان تراشه عمان تراشه دا خو ټول خطیر مسلمانانو دي 57 ملکونه دي 15000 کسان دا به امام مهدي مرګري تاسو رښتیا وایي د فلسطین مرګرتيان نن څوک کوي د فلسطین ملګرتیا نن څوک کوي 28 کروڑ کوي ها ورپسې ورځه راغ درې بر اعظم والا راځي انډونیشیا ملیشیا ته راشه انډیا ته مطلب راوړه زموږ پاکستان ته راوړه څوک کی دغه ملګرتیا دغه امداد لپاره څوک لاړل دغه شان دي چې کله امام مهدي راشي د امام مهدي سره به د شمار یو څو کسانی لکه چې نن فلسطین سره د شمار یو څو کسان دي او لګیا دي چې جهاد کوي یا د شمار یو څو کسان دي چې هغه د هغې حمایت کوي د هغې تایید کوي حالانکه موږ ټول د الله په نسبت باندې مجرمان یو ها د الله په نسبت باندې موږ ټول مجرمان یو ځکه دا د الله حکم دی لکه ما تاسو ته ویلي وما لكم دا استغجب د الله پاک دا د الله استغ لهجه ده دا د الله سخت لهجه ده عبد الله ابن عباس رحمه د قول مطابق دا وما لكم چې راشي دا د الله د غصې علامتي دا د الله د حد درجه د ناراستیا علامتي چې کله وما لكم راشي ودل ګور الله پاک څه وایي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان دغه ضعیفان سړي او داخله د ماشومان ان دا سړي چې الله ته فریاد کوي چې الله دې ظالمانو نه موږ وساته الله زموږ لپاره خپل طرف نه څوک مددگار او څوک امدادي زموږ لپاره مقرر کا نن د فلسطین د قرآن آیات د ټول دنیا مسلمانانو ته نن څه دي ان دا متوجه دي موږ ټول د الله په نسبت باندې مجرمان یو دومره زندګي ساده ماته سورې فتح آیاتونه ته ویلي کله یو مسلمان ویني ته شو د پوره دنیا په مسلمانانو جهاد فرض شي
اول نږدې ملکونه، ورپسې بیا نږدې ملکونه، ورپسې بیا نږدې ملکونه، حتی تر دې که مطلب دا جوخ نږدې ملکونه ولا کافي نشول، د پوره دنیا په مسلمانانو باندې څه شي دا جهاد فرض شي. او دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم شوی دی. نبی علیہ السلام اغسطی دی په سورہ فتح کې تفصیلا د دې بیت ذکر دی. ما تاسو ته ویلي ید الله فوق ایدیهم، کله چې نبی علیہ السلام په لاس کې صحابو لاسونه ورکړل د عثمان رضی الله عنه د قصاص لپاره، نو الله پاک دو فرمایل ید الله فوق ایدیهم، چې کله تاسو لاسونه یو ځای کړئ تاسو ټول د لاس پاسه زما لاس هم دی. یعنی زمون تاسو سره زما امداد مدد په شامل حالي تاسو سره. او دا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، دلته الله سخت لهجه استعمال کړی ده. او بل دا څه دي، دا یو اهمه فریضه زما عزتمندو، مونږ ټول مسلمانان په منزله یو ګوره دوه خبرې دي. د الله پیغمبر زمونږ د ټول مسلمانانو مثال د یو جسم سره ورکړی دی. تاسو رښتیا وایي چې په خپه کې په نوک کې درد دي، دا سترګه اوښکه بهي کو نه بهي، دا اوښکه بهي کو نه بهي، دې تندې باندې ګونجې وي که ګونجې نه وي؟ وګورئ مطلب دا لاسونه حرکت کوي که نه کوي؟ دا ځي او ګولۍ راخلي، اوبه راخلي، وګورئ دا خپې ځي او دا ډاکټر دکان ته ځي، وګورئ ژبه مې استعمالېږي، سترګې مې استعمالېږي، ډاکټر خبرې ته غوږونه مطلب لږ څه کړي وي، دی متوجه کړي وي، وګورئ تکلیف په نوک کې دی لیکن پوره جسم په حرکت کې دی. د الله پیغمبرو فرمایل د مؤمنانو مثال په یو جسم دی، که د جسم په یو حصه کې تکلیفي نو بلې حصې تم تکلیفي. نن فلسطین دا زمونږ سره دا زمونږ د سر تاج دی، بیت المقدس زمونږ زړه قبله ده. او څه دي 19 میاشتې د الله پیغمبر دی د لمونځ کړی دی، بیت المقدس زمونږ دی. نن که په هغه مسلمانانو باندې تکلیف دی تاسو رښتیا ووایئ خفه کېږئ؟ ما یو تپوس درنه وکړم خفه کېږئ خو به نه؟ تاسو کې فلسطین مسلمانانو لپاره روژه چا نیولې ده؟ لږ لاس اوچت کړئ چې روژه ولې نیولې. ماشاءالله یو دو کسانو روجی نیولې. قرآن پاک ختم ولا چا کړی دی چې پوره دیر سپاری ویلو به الله ته جړلی شي. الله د فرعون د موسی د مقابله فرعون لره هلاکون کی الله دا زمونږ د زماني فرعونیان تباہ و برباد کړي. چا ختم کړی؟ لکه اوشت کې خپه کېږئ زما په دې خبر باندې، لکه یو چا ختم نه دی کړی. د دې څه مطلب دی؟ یا خو مطلب د الله د پیغمبر د حدیث په موږ څه تشریح کوو چې د مسلمان د جسم مثال، د مسلمانانو مثال دا د یو جسم دی، که د جسم په یو حصه کې تکلیف دی بله حصه به بېقراره وي. زما د فلسطین د میندو عزتونه تار تار شول، د هغه ځای د ماشومانو هلکه معصوم باندې د هېچا حق نشته، هغه ماشومان یې وله ټوکړې ټوکړې کړل، هغه میندې ودردولې، پلاران یې ودردول، هغه کورونه یې وله تباه برباد کړل، په هجرتونو باندې مجبوره کړل، کاروبارونه یې وله تباه کړل. دلته موږ تاسو د کرکټ میچ په انتظار یو، کرکټ میچ دی که نه؟ نن موږ په میچونو کړي باندې یو، نن موږ په فیسبوک باندې کړي یو، نن یې موږ ته تباه یو زه تباه یم.